ما او تا دا سوچ وکړو چې زما او ستا بچي د څه شي شوقي دی او د الله د رسول د دور بچي هغه د څه شي شوقیان هغه جهاد پلیرانو هغه جهاد د میدان جنگ پلیرانو هغه مجاهدینو او د ما او ستا بچي یا خو د جنکو په شان اجلاګان دي او که اجلاګان نه دي نو بیا دغه د فری فایر او د پبجي د لوډو پلیران دي د رمضان میاشته یو وخت داسې و د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دور وګورئ د جنگ بدر موقع ده سخت ګرمي ده د رمضان میاشته 19 رمضان دی د کفارو مقابلې دپاره جماعت تیاریږي یو قافله داسې وه د ابو سفیان په سرپرستۍ کې را روانه وه د تجارت قافله وه صحابه کرامو مشوره دا وکړه چې موږ به دوی مقابله وکړو دا به راګیر کړو دوی نه مال غنیمت والو سو سرینو چې کله هغوی ته پته ولګېده چې زموږ خلاف 313 صحابه کرام راووتل د دوی سره اسلحې دومره نه وي نو ته پته ولګېده مشرکینو ته ابو جهل په سرپرستۍ کې تقریبا 1000 مشرکین راغله د دوی ملګرتیا لپاره هغوی هم پړاو واچو دوی هم پړاو اچولې هلته صحابه کرام هم پړاو اچولې دي نو خبره عرض مې کوم هغه ته وایم صرف هغه ته وایم دا دومره واقعه مې ده د دې لپاره شارټکټ ووایي سخته ګرمي ده د الله حبیب د جنگ دپاره صحابه کرام غواړي چې وایي څوک څوک ته تیار شي چا به ځان پیش کوو وایي به راتله د الله حبیب به کتل دا څومره د دې برابر دی که نه او راځه که دونه ماشومان راغله د یو 15 کاله عمر دی د یو د هغې نه کم دي دواړه ورونه دي هغه راغله د الله حبیب مونږه هم جهاد ته ځو مونږ هم په دین باندې ځان قربانوو چې کوم تپوس دی کوي ستاسو څومره عمر دی 15 کاله وي راځه ته خو زلمي ځکه زلمیتوب دپاره 15 کاله شرعن شرط دی که د هغې نه مخکې آثار د نارینه زنانه ښکاره شي په هغه باندې فرضیت راځي او د پیغلتوب او زلمیتوب حکم پې لګي که نه نو 15 کاله عمر دی بل ته وایي ته 14 کالو یې تا ته اجازه نشته هغه ته وایي د الله رسوله د الله رسوله زما ورور ځي او ما منع کوې ولې وایي ته ماشوم یې د الله رسوله زه خو د خپل ورور بیجان نه زیات تکړه یم ته وګوره زه صحتمند یم تکړه یم پهلوان یم ته وایي نه ته نشې تللی عمر دې کم دی ته د الله رسوله یو کار وکړه موږ له مقابله وکړه دواړه به مقابله ورور په کشتۍ باندې په کبډو باندې که ما دې راسم لو نو بیا ما ته اجازت راکړه که مې راسم نه لو ته نه تکړه نه وم نو ما اجازت مه راکوه د الله رسول وفرمایل صحیح دی اجازت دی دواړه کشتي وکړئ مقابله وکړئ کشتي وکړه دا کشر ورور د خپل مشر ته وایي چې بهیجانه د الله رسول خو ته قبول کړی د الله فیصله خو اټله فیصله ده بدلیږي خو هغه نه ته خو باس د کافر خلاف وجنګېږي د الله د پیغمبر سره به څنګ په څنګ اوږه په اوږه ته ملګرتیا وکړې خو زه به درنه وروسته پاتې شم نو داسې وکړه ته خو هسې قبول کړی ما ته ځان نه وغورځوه زه به دې راوپرځوم ستا په سینه به زه کښېنم او د الله رسول به ووایي چې دې هم تکړه دی ما ته به م اجازت راکړي ورور ورته خپل ځان راغورځوي د هغې نه بعد ورته په سینه کښېني کشر ورور او بیا د الله رسول ته وایي الله رسوله ما نه وي زه تکړه یم د الله رسول صلی الله علیه وسلم موسکي شېبې خاموشه ما ته پته ده چې څه وشو ما ته پته ده چې څه وشو د الله ورته وښودل چې د ورور دی بل ورور ته داسې محترم عارض مې کوم مقصد مې دا دی واقعا نن زما او ستا بچي د کرکټ پلیران دي نن زما او ستا بچي د فری فایر د پبجي د لډو شوقیان او پلیران دي په زرګونو زرګونو د هغوی آیډۍ دا خرڅېږي په الله قسم د هغوی آیډۍ د فری فایر آیډي د پبجي آیډي دا په زرګونو په لکونو خلک کوي دوی باندې او دوی په بل خرڅوي ما ته چې وایو که نه دا بچي غونډه شپه گیم کوي دې څه کوي دې آیډي هغه ځای ته جوړه کړي چې دا په 40,000 په 50,000 او په 80,000 خرڅېږي هغه پیسو ورته په کار نه راځي هغه په فضول شیزونو باندې لګي محترمو د خپلو بچو باندې یو چیک اپ هم لګو د بچي سره د موبایل د کم ځای نه
دې چرته نه واغسته دا چرته زما د لور سره دا موبایل څه کوي دا چا ورکړی دی د زوی سره دا موبایل چا ورکړی دی دې تپوس کوو ورنه دې بچي د دې لور په سر باندې به وروسته بیا بېزته کېږي الله رب العالمین تاسو ته د دې خبرو باندې عمل الله نصیب کړي